ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل و دا علی رضی الله تعالی عنہ چې دی نو دا باب العلم دروازه د علم ده. دومره الله تعالی ورته فقاهت ورکړو. یو فیره یو کس راغی، یو نوجوان راغی، علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي امیر المؤمنین زما فلار د فلانکی کس سره فلانکی قافله کې تلو و نه زما فلار واپس راغی او نه زما فلار سره چې کوم پیسې وي کوم مالونه او سامان هغه واپس راغی، یعنی دې ته واپس راغله زما فلار نشته دی. علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وای د دې نه مخکې دا فیصله د مقدمه د چاته ایښې ده، یعنی مخکې چا باندې فیصله کړې ده وی او وی تلم د قاضي شریح هغه راله فیصله کړې ده. وی څنګه فیصله یې کړې وه؟ وی چې کله ما ورته خپل شکایت وکړو چې زما فلار د فلانکي کس ځان سره په قافله کې بوتلی او دی واپس رانغی، پلار مې واپس رانغی، دې ته واپس راغلل. نو وی دغه زما مخالفین چې کوم زما والد صاحب بوتلی و هغې ټولو قسمونه وکړل چې موږ ته فتح نشته دی. قاضي شریح ورته فیصله وکړه بس تاسو آزاد یې چې تاسو قسمونه وکړل. علی رضی الله تعالی عنہ خپل منشي راوغوښتل، وی داسې به وکړه دغه کسان چې کم دي نو وی په یو کس باندې به دوه کسان مقرر کړل چې د یو کس سره به دوه کسان چې اسې نه چې دغه کس چې کم دی کم قاتل دی د ده د والد صاحب سره چې کم کسان تلي نو د دې یو باندې به دوه نګرانان وي چې د دې یو بل سره مشوره ونه کړي، د دې یو بل سره خبرې ونه کړي او منشي کېنو په کمره کې بند وی یو کس په تعالی راځي او هر یو نه ته لیکل اخلا خبرې ته نه اوروه چې دوی په څه فیصله کوي. چې کله لومبی کس راوغوښتل ورته وویل چې ښه تاسو فلانکی قافله کې ته لاړلې، تاسو سره فلانکی ملګری نو تاسو څه چل وکړه د ځوان د فلار سره د نوجوان د فلار سره څه وکړل؟ د یې ماته پته نشته دی. بس د سیټ دنه ټول لیکل واغستل، بیانیه یې واغستله، د سیټ ته کېنو پناه بل کس را وړاندې شو، هغه ته هغه نه بیان واغستو، ټولو ملګرو نه ولا بیانونه واغستل، د ځان سره منشي لیکل وکړل، د هر یو کس بیان یې ولیکو چې دا خبره کوي دی دا کوي دی دا کوي. په آخره کې دوباره بیا د سر نه شروع شو. اخ لومبي کس ته یې آواز وکړو وی ګوره د الله بنده وی ته د الله نه هم نه یېرېږي چې تاسو دا د نوجوان د افلار بوت او هلته خو قتل کو مړه خو کو سامان هم واپس رانوړو. نو وی ده ته وی دوی او موږ داسې کړي دي وی بلکل ما خو دوی ته ویلو چې مې قتلوئ خو دوی زما خبره نه منله. ټول یې را غونډ کړل، ټولو وی چې او موږ دا کار موږ دا جرم کړی دی، فلار ولې موږ قتل کړی دی. علی رضی الله تعالی عنہ راغی او د دغ کې خلکو نه د دغه ځوان دپاره پیسې سامان هغه سامان یې ته هم واغستو او دیت یې نه هم واغستو چې د کم مقتول چې چا مقتول هغه دیت چې کم و چا چې وژلی و نو د هغې نه د مقتول دیت واغستو. دومره الله تعالی هغه ته په علم کې پوهه ورکړې وه. مسلې یو زنانه دغه راغله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته راغله، ای عمره زما زنا کړې ده او ما سنګسار کا. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ته زنا نه کړې، ګوره واپس دا لاړله. څلور فیرې عمر رضی الله تعالی عنہ ته واپس کړله او بیا به راتلله. علی رضی الله تعالی عنہ په دې مجلس کې ناست هغه تفوس کوي عمره وی دغه زنانه نه تفوس وکړه چې زنا یې کړې ده نو څنګه یې کړې ده؟ علم دې ته وایي وی څنګه زنا یې کړې ده؟ عمر رضی الله تعالی عنہ زنانه تفوس کوي څنګه؟ وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ورته چې دغسې زه په یو تلمه په یو سفر باندې ما سره خپل سوارلي وه او دا بل نارینه د سړی دغسې خپله سوارلي ده، موږ روان یو وی څه ځای پر ورسېد ما سره اوبه وي هغه زه ما وڅکلې یا زما اوښې وڅکلې نو ما سره اوبه ختمې شولې. وی دغه ما سره چې کوم مقابل کې کوم سړی روان و نو د ده اوښې فی به هم کول اوبه ورسره هم وي. موږ څه ځای پر ولاړ ځو ډېر زیات تږي شو، ماته نو اوبه وغوښتلې. وی ده راته وایي چې نه اوبه دل در کومه خو ما سره به زنا کوي، خپل ځان به ما ته حواله کوي. ما ته انکار وکړو چې نه زه څه ونه شم کولی.
بسزای پر مخکې لاړو چې ما ته پته ولګېده چې د بېهوشۍ حالت په ما باندې راځي او زه رافروزم. ما ورته وویل ده راته وویل چې بس زما اوښکې فی دي، زه به درله فی درکړم، خو چې ما څه ویلي هغه ومنه. نو هغه راله زه خرابېدلم، حالانکې مرګ ته نږدې کېدم. نو ما ویل چې راشه زه به دا فی وڅښم دا اوبو، نو زه به د مرګ نه بچ شم. چې کله ما هغسې وکړله، هغه سره زنا وکړله، علي رضی الله تعالی عنه چغه کړه الله اکبر، ناره یې ولګوله، وی دا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. دا هغه مسله ده. علي رضی الله تعالی عنه ته الله تعالی دومره علم ورکړ.